أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. إن الله بشكل لا تلاچده لا يغفر بهنن کوي اند دی خبرې یشرک به چې شریک جوړ کړی شي د هغه سره ویغفر او بهنه کوي ما دون ذلک د هغه څه چې ښکته وي د دینه لمن یشاء د چا لپاره چې وغواړي ومن یشرک بالله او څوک چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره فقد افترى پس یقینا د وتړلو اسما مبینا. فقد افترى پس یقینا د جوړ کړلو اسما مبینا ګناه ډېر لوی. الم تر الى الذین آیتا ندی کتلی هغه کسانو ته یزکون انفسهم چې دی پاکی بیانوي د خپلو ځانونو بل الله یزکی من یشاء بلکې الله تعالی پاکوي هغه چاله چې وغواړي ولا یظلمون فتیلا او ظلم بنشي کېدلی په دې باندې د تار برابر. انظر وګوره کیف یفترون څرنګ دی جوړوي علی الله الکذب الله تعالی باندې دروغ لره وکفا به اسما مبینا او کافی دی دروغ گناه سرګند. مخکې آیت مبارکه کې یهودو ته دمکی ورکړی شوه که چېرې ایمان نه وروړئ تاسو نو ستاسو مخونه به روان کړی شي او تاسو باندې به لعنت وکړی شي لکه څنګه چې داود علیه السلام په قوم باندې لعنت شوی و. اوس په دې سبق کې د هغې سبب او وجه بیانې چې دا ستاسو دا مخونه به ولې روانېږي لعنت به ولې لیږلی کېږي. د هغې وجه کفر او شرک دی. کفر او شرک اختیارول او هغې باندې اصرار کول او مداومت او همیشوالی کول دا سبب دی د دې چې ستاسو مخونه به روان شي. دې سره سره یهودو به یو دعوه کوله چې مونږ پاک خلق یو، مونږ د انبیاء کرام علیهم السلام اولاد یو او د الله تعالی محبوب یو، مونږ ته د اسلام او د نبی علیه السلام د شریعت ضرورت نشته دی. نو قرآن د هغې باندې رد کړي چې ځان ته پخپله پاک مه وایي چې مونږ پاک یو. پاک هغه دی چې الله ورته پاک ووایي او الله تعالی پاک هغه چاته چې کم پرهیزګار او تقوادار وي. ان الله لا یغفر بېشک الله تعالی چې دی بهنه نه کوي. دې آیت کې وعدم دی وعیدم دی، وعدم ده او وعید پکې هم دی. وعده را دې خبرې چې الله به د شرک نه علاوه هر یو ګناه معاف کړي او وعید دا دی چې الله تعالی شرک نه معاف کړي او د شرک نه علاوه چې کوم نور ګناهونه دي دا وګورئ د الله تعالی مشیت او مرضي ده. که خوښه شي نو معاف به کړي، که خوښه شي نو معاف به نه کړي. نو هر مؤمن مسلمان لم ډېر یریدل پکار دي، شوق هم ساتل پکار چې الله ما ته معافي وکړي، خو یره هم پکار ده په ګناهونو باندې زړورتیا نه را پکارو هسې نه که الله وغواړي او معافي نه کړي نو بیا بسي. د آیت مبارکه په دې موقع نازل شو. روح المعانی لیکلی دی وی چې کله د سورې زمر آیت راغی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای زما بندگانو چې تاسو په خپل ځان باندې ظلم او زیاتي کړی دی، ګناهونه هم کړي دي، نو نا امیده کېږئ مه د الله د رحمت نه، الله به تاسو هر څه معاف کړي. نبی علیه السلام د آیت مبارکه
د منبر د پاس تشریف فرما شو ویلوستو نو یو سړی وی چې یې والشرک بالله آیا الله به شرک معاف کی؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو. بیا پاسې د وجی الله به شرک معاف کی. نبی علیہ السلام 2 پیری یا 3 پیری خاموشی اختیار کړه او بیا د آیت نازل شو چې الله شرک نه معاف کی او د شرک نه علاوه نور ګناهونه به الله تعالی معاف کی. ان الله لا یغفر بیشک الله تعالی چې د بهنه نه کوي اند دی خبر یشرک به چې شریک جوړ کړی شي دا سره. تفسیر کبیر لیکلی دی چې کله دا وحشی رضی الله تعالی عنہ د یو غلام او د یو آقا وسره دا وعده کړی و چې ته حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کا نو دای پینا کې باندې ته آزاد کما. نو وحشی رضی الله عنہ راغی د احد میدان ته د یو غټ شاته ناستو. مقصد جنگ کول نو مقصد صرف د حمزه رضی الله عنہ شهادت. حمزه رضی الله عنہ خیال نو در شاده غړی وو او بیا شهید کو دغه مسلم شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر سخت درد او تکلیف په دې خبر رسیدلو. خو د چې کوم آقا او هغه خپل وعده پوره نه کړو دی آزاد نکو. بیا دې ډېر غمجن او پیمانه شو چې را دونه لوی سړی مې شهید کو ماته څه فایده مو نه شوه. د نبی علیه السلام ته خط رالیږو چې رجي زما د معافۍ څه صورت شته. نو الله تعالی د سورې فرقان آیت نازل کو والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. چې کوم خلک درې قسمه خبرې کی دای معافي بنه کیږي. یو چې الله سره شریک جوړ کړي، دویم چې بے ګناه انسان قتل کړي او دویم چې زنا کړي. نو دوی چې دا درې وړ کارونه ما کړي دي. ورپسې الله تعالی نازل کو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. ها په دغه خلکو کې چې توبه وباسله ایمان یې وروړ او نیک عمل یې وکړو. نو دوی چې رجي ایمان خو به ضرور ما توبه به وباسم خو نیک عمل به وکړی شم خو به نه کړی شم. یعنې الله تعالی خبره مشروط کړې ده چې معافي به هغه چاته کوم چې هغه نیک عمل کی نو هغه ته به دغه ګناهونه معاف شي. نو الله تعالی چې هغه دا آیت نازل کو ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تعالی به یو مشرک ته شرک نه معاف کی کده د شرک په حالت کې مړ شو. البته شرک نه علاوه کده هر قسم ګناه کړي کواړو کلوي وي اب الله تعالی معاف کی. په دې آیت کې وی چې لمن یشاء الله تعالی چې چاته وغواړي. نو دې آیت کې هډې خپل وعده ده خو بیا خبره د ټوک نه ده. الله تعالی معافي په خپل مشیت باندې او په خپل اراده باندې موقوف کړی ده چې د چاته وغواړم. یې څه پته لګي ماره پر الله تعالی غواړي او کنه به غواړي. نو بیا الله تعالی بل آیت نازل کو د سورې زمر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. او دا آیت کې ډېره ښکلې وعده ده چې زما بندګانو که تاسو نه څه غلطي شوي ګناه د نه شوي نو نا امیده کېږئ مه د الله د رحمت نه. ستاسو ګناهونه که ډېر زیات دي خو د الله تعالی د رحمت مقابله کې هېڅ هم نه دي. الله به ټول ګناهونه تاسو ته معاف کړي. نو دی او دا ډېر ښکلی دی. بیا دی راغی د ایمان نوړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایلو چې ستا ایمان قبول دی، معافي دې هم قبوله ده، توبه دې هم قبوله ده. خو تا ته ما تر شهید کړی دی چې زه تا ته ګورم ما ته به د خپل تر هغه واقع مخې ته کېږي. ته کوشش کوه چې بس ما له مخې له مه راځه نو ما ته به د خپل تر غم نه رایادېږي. نو بیا دی واپس نبی علیه السلام له بیا نه دی راغلی. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې دا مسیلمة الکذاب چې د نبوت دعوه کړې وه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر لوی لښکر لېږلو په یمن کې ډېر غټ جنگ شو. نو پای کې دا مسیلمة الکذاب چې چا د نبوت دعوه کړې وه عبدالله بن زید رضی الله عنه ورولګېدو دا مسیلمة الکذاب یې وو دی راوغورځو.
او دا وحشي رضی الله عنه د ور ټوپ کو او دا په سینه باندې کېناست او سر یې ترنه قلم کو او دا وایي چې که زما نه د مسلمانانو بهترین سړی زما د لاسه قتل شوی دی نو زه په کافرانو کې یو لوی سړی زما د لاسه قتل شو نو دا به د هغې تلافي او کفاره به شي. ان الله بېشک الله تعالی چې دی لا یغفرو بهنه نه کوي ان د دې خبرې یشرک به چې شریک جوړ کړی شي د هغه سره. شریک حصهدار ته وي برخه خور ته وي. الله سره د شریک مطلب دا دی چې دا یو د الله نه ما سوا یو بل څوک بل مخلوق او کا فرشته ده که نبي دی که ولی دی او که یو بل مخلوق دی هغه ته الله تعالی سره شریک کې حصهدار یې کې. بیا دا شرک هم په څو قسمه دی. په ذات کې الله تعالی سره شرک کولو لکه ته خدایان 2 دي 3 دي 4 دي. په صفاتو کې الله تعالی سره شریک جوړولو لکه په علم کې الله سره برابرولو. څنګه چې د الله تعالی علم کامل دی د هر څه علم الله تعالی د وړو خبرو د غټو خبرو او د الله نه هیڅ هم پټ نه دي. دغه شان صفت ته د الله نه ما سوا د بل یو مخلوق دپاره ثابت کې که د نبي دپاره او که د فرشتې دپاره او که د یو ولي دپاره چې ته د سره دک شان پوره علم دی څنګه چې الله سره دی نو دا بیا شرک دی په علم کې. دارنګه یو شرک په تصرف کې وي نو لکه فایده او نقصان الله ورکی اولاد ورکول نه ورکول د الله په اختیار کې ده. نو دغه شان صفت او د یو مخلوق د پاره ثابتولو چې ته یو مخلوق هم دک شان اختیارمند دی چې چاته غواړي فایده به ورکي چاته غواړي نقصان به ورکي حالانکه دا اختیارمند ذات خو الله تعالی دی. نو دا شان اختیار د بل چا لپاره ثابتول دا شرک فی التصرف دی. ان یشرک به چې الله سره شریک جوړ کړی شي دا الله تعالی به چرې هم چاته معاف نه کړي. لکه دا د الله تعالی هر څوک د الله مخلوق دی د الله نه ما سوا هر څوک مخلوق دی. نو مخلوق خالق سره به څنګه برابر شي څنګه به حصهدار شي څنګه به شریک شي. دا خو عقل هم نه مني چې الله خالق دی او غیر الله مخلوق دی. نو مخلوق به یو خالق سره څنګه برابر شي په یو کار کې. ویغفر ما دون ذالک او بهنه کوي هغه چې ښکته وي د دینه. دون ښکته ته وي ښکته نه مراد ده ټونه لوی ګناه شرک دی او بیا د شرک نه لاندې بیا سټپ بای سټپ او درجه به درجه ګناهونه دي. غټ ګناهونه واړه ګناهونه. نو په ګناهونو کې لوی ګناه دا شرک دی او د شرک نه لاندې بیا نور ګناهونه دي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام چې په کومو روایتونو کې د کبیره ګناهونو ذکر کړی دی نو پای کې لومبنی الاشراک بالله الله سره شریک جوړول دا کبیره ګناه دی غټ ګناه دی او دای نه بیا ښکته نور ګناهونه دي. نو ځکه موږ معنا د دون وکړه ښکته. ویغفر بهنه به کوي ما دون ذالک هغه چې ښکته وي د دینه لمن یشاء د چا لپاره چې الله تعالی وغواړي. لمن یشاء المغفرة الله چې چا ته بهنه اراده وکړي نو بس هغه ته الله تعالی بهنه کوي. او دا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې د شرک نه علاوه هر یو ګناه چې دی نو الله تعالی به د هغې معافي به کي. بیا د معافۍ طریقه به څه قیامت کې حساب کتاب وشو نو که د الله تعالی فضل په چا وشو نو فوراً به جنت ته داخل کی. او که نه الله تعالی د عدل فیصله وکړه د انصاف نو دا کبیره ګناهونو سزا به ورته مقرر شي بیان بشي چې بھائی دا سزا به وخوري بیا به ځای به نو دا ګناهونو دا سزا خوړلو او د هغې نه پس جنت ته تللو دام الله تعالی وغوښتو نو جنت ته لاړو. دا د الله تعالی په لمن یشاء کې دیم داخل شو. ولې که الله تعالی وایي چې نه تا ګناه ولې کو او د ګناه معافي بالکل نشته همیشه همیشه لپاره به اوسېږي چې څوک زبردستي خو په الله تعالی نشي کولی چې نه ما به معاف کې خامخا ځکه لمن یشاء وایي. خلاصه خبرې دا شوه چې د شرک ګناه داسې ده که نه سزا چې د هغې څه انتها نشته. انسان چې شرک کړی دنیا نه تللی دی او معافي نه راغوښتې او ایمان یې نه دی راوړی د دې سزا بس همیشه همیشه لپاره جهنم دی. د هغې څه مدت مقرر نه دی. او د شرک نه علاوه هر یو ګناه چې دی که کبیره دی او که صغیره دی
نو دای سزا یو مدت مقرر دی. که الله وغواړي نو فوراً به معاف کړي د چا په سفارش سره او یا فضل سره، او کنه که الله تعالی د عدل فیصله کړي نو به د هر یو ګناه ټیم به ورته مقرر شي چې به دونه ټیم د دې سزا ده چې هغه تېره شي، نه پس به الله تعالی جنت ته داخل کړي. ومن یشرک بالله، او څوک چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره، دا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، دې کې ډېر لویه وعده ده د الله تعالی له طرف نه چې ناامیده کېږئ مه. ترمذي شریف کې روایت دی، علی رضی الله عنه فرمای احب آیت الی فی القرآن ان الله لا یغفر، یو په قرآن په ټولو آیتونو کې چې کوم آیت ما ته ډېر زیات خوښ دی هغه دا آیت دی چې الله وعده وکړه چې را معافي به کومه، او د الله تعالی وعده صرف زبانی وعده نی، الله د خپل وعده پابند دی، الله تعالی خپل وعده پوره کی. ومن یشرک بالله، او څوک چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره، فقد افترا، پس یقینا د جوړ کړلو، افترا تړلو ته او جوړولو ته وي، ګډ لینا چې ورته اردو کې ګډ لینا، یعنې د جوړ کړلو اسم مبینا، ډېر لوی ګناه، ډېر لوی ګناه یې جوړ کو چې الله سره شریک جوړ کو. د الله څوک شریک نشته، قرآن بار بار وی، او دی وی نه ای الله ستا پلانکې شریک دی، دا پلانکې تا سره په علم کې، په تصرف کې، په ذات کې، په صفاتو کې شریک دی. دا څونه لوی ګناه د جوړ کو چې الله تعالی وی چې د ما څوک شریک نشته. سورت یونس کې غالبا وی چې ما ته وښیه که نه د ما شریک څوک دی په دې ځمکه او په اسمان کې، نه الله وی چې ما ته وښیه یعنې څوک نشته، او ته وایې چې نه دا پلانکې ستا شریک دی، نو ګویا کې ستا د دعوې مطلب څه شو چې نعوذ بالله ګنې الله ته پته نشته، د الله علم ګنې ناقص دی او ستا علم ګنې ډېر کامل دی چې الله ته په کائنات کې څوک شریک نه دی معلومه، او ته وایې دا پلانکې ستا شریک دی. نو دې خو مطلب دی چې الله تعالی دې خبرې علم نشته او تا ته شته دی. نو صرف شرک نه دی که نه، بلا خرابې به راشي ورسره، اسم مبینا، ډېر لوی ګناه. الم تر الی الذین، آیتانه دی کتلیا کسانو ته، یزکون انفسکم، دی آیت کې چې دا کم د شرک بیانو شو نو دی کې کفر هم داخل دی ورسره. په شرک او کفر کې فرق دی. کافر هغه چاته وي چې هغه الله د سره مني نه، مشرک هغه چاته وي چې الله مني خو الله سره بل څوک هم شریک کي. نو دی یشرک بالله کې کفر هم داخل دی. علم تر آیتانه دی کتلیا کسانو ته، یزکون انفسهم، چې دی پاکی بیانوي د خپلو ځانونو. یهودو چې کله د آیت واورېدو ان الله لا یغفرو، دی موږ خو شرک نه دی کړی، موږ خو مشرکان نه یو، موږ خو د الله محبوب خلق یو، د پیغمبرانو اولاد یو، نحنو ابناء الله و احباؤه، موږ د الله محبوب یو او د الله د پیغمبرانو زامن یو. نو قرآن وی خپل پاکی په خپل بیانوي، خپل ځان مقدس مه ګڼئ. مقدس او پاک هغه څوک دی چې الله تعالی ورته پاک ووایي. الم تر تانی کتلی الی الذین، کسانو ته، یزکون انفسهم، چې دی پاکی بیانوي د خپلو ځانونو، یعنې خپل ځان پاک ګڼي او په خوله وي چې موږ پاک یو، په ذهن کې ځان پاک ګڼي او په خوله د هغې اظهار کې چې موږ ډېر پاک خلک یو، موږ نه شرک کړی نه هم کفر کړی، او که د موږ نه څه شوي دي هغه موږ ته مخکې نه معاف شوي دي، ځکه موږ د الله هغه لاډلی یو، نیازبین یو موږ. قرآن بل الله یزکی من یشاء، بلکې الله تعالی یزکی پاکوي من یشاء، چا لره چې وغواړي. الله چې چا له غواړي اب الله تعالی پاکي، ستا په وینا نه کېږي، زما په وینا نه کېږي، الله چې چاته پاک وي اب پاکي. روح المانی لیکلی دی چې دا آیت مبارکه د یهودو د یو ډلې باره کې نازل شو. دی رالو نبی علیہ السلام ته ځان سره ماشومان ناوستلو، او نبی علیہ السلام ته وفرمایلو، نبی علیہ السلام ته وی هل علی اولادنا هؤلاء من ذنب، په دې ماشومان باندې هم څه ګناه شته دی؟ نو نبی علیہ السلام وی نه، ماشومان خو ګناه نه کي، لکه ګناه مکلف انسان کې چې بالغ او دا خو ماشومان دي. نو دی وی چې قسم دی په هغه ذات باندې، وما نحن فیه الا کهیئتهم، مونږ بالکل د دې ماشومانو په شانتي یو، څنګه چې د دې ګناه نشته د مونږ هم ګناه نشته. او که د مونږ نه د ورځې په سحر کې یو ګناه وشي نو ماښام نه مخکې کفاره زمونږ شوي یا موږ ته معاف شوي،
او که ماښام نه زموږ یو ګناه وشي نو سهار نه مخکې هغه موږ ته معاف شوي. نو دا دوی یو دعوه وکړه چې موږ خو پاک یو، سهار او ماښام پاک یو او د ماشومانو په شانتې. الله تعالی آیت نازل کو ځان په خپله پاک مه ګڼئ، پاک هغه څوک دی چې الله ورته پاک وي. بل الله یزکي من یشاء، بلکې الله تعالی پاکوي چا لره چې غواړي. او د الله تعالی پاکول په ایمان سره کیږي. ایمان چې وروړې پاک شوي، او چې ایمان دې نه دی وروړې نو مکمل نجس یې، پلیت یې. قرآن کریم مشرک ته نجس ویلی دی، انما المشرکون نجس، دا مشرکان نجس دي، ګنده دي. نو په ظاهره کې خو پاک دي، سپریګانې کوي او شیمپان لګي او صابونونه او ځان پاک ګڼي، جامې پاکې دي. او قرآن کریم ورته د عقیدې په اعتبار سره نجس او پلیت ویلی دی. یزکي من یشاء، پاکوي چا لره چې غواړي. او د الله تعالی پاکول کېږي په ایمان سره او په تقوا سره. کم انسان چې څونه زیات پرهیزګاره دی، متقي دی، دونه دی زیات پاک دی. او کم انسان چې څونه ګناهونو کې ملوث دی، مبتلا دی، دونه دی ناپاک دی. ولا یظلمون فتیلا، او ظلم بنشي کېدلی په دې باندې فتیلا د تار برابر. فتیلو د کجوري چې دا کومه ډوکې دی او دا ډوکې دا یو طرف ته لاندې چودي، په دې چود کې دننه نرۍ سپین تاري، دې ته فتیل وایي. ځکه موږ معنا د تار برابر وکړه. او فتیل دې ته هم وایي چې انسان دا دوه ګوتې یو بل سره یو ځای کړي او ویمږي، او دې کې چې کوم نرۍ خیرې پیدا شي، دغه نرۍ خیرې ته هم فتیل وایي. د مراد نه معمولی، دواړه معنی کولو مراد نه معمولی دی، یعنی معمولی ظلم هم الله تعالی په چا باندې نه کوي. مطلب د آیت دا دی، یو مشرک ته الله تعالی د همیشه لپاره سزا ورکړي، دا به ظلم او زیاتې نه دی. یو ګناهګار انسان ته الله د جهنم سزا ورکړي، دا به الله تعالی ظلم او زیاتې نه کوي. دا د عملو او دغه د شرک او دغه د عقیدې بالکل برابر او مناسبه سزا ده. ولا یظلمون فتیلا، او ظلم بنشي کېدلی په دې باندې فتیلا د تار برابر. انظر وګوره ته، دا د تعجب اظهار دی، وګوره که نه څونه عجیبه خبره ده. کیف یفترون علی الله الکذب، څرنګې دی جوړوي په الله تعالی باندې دروغ لره. الله سره شریک جوړول دا څونه لوی دروغ دي، په الله باندې دروغ جوړول شو. یا دا سره د شرک نه او سره د کفر نه او سره د الله په کتاب کې د تحریف نه او بیا هم ځان ته پاک ویلو، نو دا څونه لوی دروغ شو. لکه یهودو شرکم کو، عزیر علیه السلام ته د الله تعالی زوی وي او بیا هم ځان ته پاک وي. پیغمبران یې قتل کړي، بیا هم ځان ته پاک وي. د الله په کتاب کې تحریف کړی دی، بیا هم ځان ته پاک وي. د نبی علیه السلام نه انکار کوي، بیا هم ځان ته پاک وي. ښه پېژني چې نبی علیه السلام حق پیغمبر دی او د هغې باوجود ځان ته لا پاک وي، ایمان نه وروړي. دا څونه دروغ دي په الله تعالی باندې جوړ کړو. وکفا به اسما مبینا، او کافی دا دروغ اسما مبینا، ګناه ډېر لوی. کبل یو ګناه ونه کړي نو به دا ګناه ډېر لوی دی، د هلاکت او د تباهۍ دپاره او جهنم ته راتلو لپاره به دا ګناه ډېر دی. دروغ دا کافر کبل یو کار دی ونه کړي. دې مخکې آیت کې راځي چې خپله پاکي په خپله مه بیانوئ. احادیثو کې د دې نه منع راغلی ده. یو سړی دی د چا په مخه باندې د هغه مدح او تعریف نه کړي، ځکه انسان کمزوری دی او شیطان ورسره دی. انسان په خپل تعریف ډېر خوشحالیږي، چې ته د چا په مخه د هغه تعریف وکړې نو په زړه کې عجب پیدا شي چې زه ګنې ښه یم، زما ګنې یو مقام دی، یو حیثیت دی، یو درجه ده. نه غریب به مرض کې مبتلا شي او شیطان په هغې کار شروع کړي، نو رفته به تکبر ته خبر ورسي، نو هلاک دی کو. دغه په غیر موجودګۍ کې دغه تعریف کوه، د یو مؤمن مسلمان تعریف کوه، خو دغه په غیر موجودګۍ کې کوه چې دغه نقصان ونه شي. نبی علیه السلام فرمایي ایاکم والتمادح، ځان وساتئ د یو بل د تعریف او د مدح کولو نه، فانه ذبح، دا د یو مؤمن مسلمان علالول شو په ژوندو باندې چې ته هغه په مخه دغه تعریف کوې. خیر ښه خبره د هر چا کوه، خو د حد نه زیاتو دغه تعریف مه کوه، مدح مه کوه. یو روایت کې نبی علیه السلام فرمایي چې ستا په مخه څوک ستا تعریف وکړي، د خوله کې وله خاورې واچوه. نو حقیقت باندې به عمل نه کوي چې خوله کې وله خاورې واچوي، خو مطلب دا دی چې
هغه ټیم کې داسې یو خبره وکړه چې دغه خبره ماته شي لکه نن شیطان به تعالی په پړه کې قسم خبر راولي چې او کنه ته پرهیزګار مې د الله په نيز مقبول مې لکه خلک ستا تعریفونه کوي هر انسان ته خپل کمې کوتاهي معلوم لري خپل ګناهونه معلوم دي نو دوی څنګه د خپل ځان تعریف وي د بل چا تعریف وکړي وکفا به اسما مبینا او کافی دا دروغ ګناه سرګند او ګناه ښکارا بشک الله تعالی چې بهانه نه کوي دا چې شریک جوړ کړی شي دا سره بهانه کوي هغه چې حقیقت وي د دینه چا د پاره چې الله تعالی واړي او څوک چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره پس یقین د جوړ کو ګناه ډیر لوی آیتانه دي کتلیا کسانو ته چې دی پاکي بیانوي د خپل ځانونو بلکې الله تعالی پاکوي چا لره چوواړي او ظلم بنشي کې درې پدی باندې د تار برابر وګوره ته سرنګ دی جوړوي په الله تعالی دروغ لره او کافی دا درو ګناه سرګندو بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ألم تر إلى الذين آیتان دی کتلی آکسانو تا اوتو چی دی تورکڑی شو نصیبا من الكتاب یو حصد کتابنا یؤمنون دی ایمان روڑی بالجبت ببتانو والطاغوت و پشیطان ویقولون دیوائی للذین کفروا ہماردا کسانو کی چی کفر یہ کڑے دے هؤلاء چې دا کافران اهدا پډیر هدایت باندې دي من الذين آمنوا دا کسانو نه چې ایمان وروړي دي سبیلا په اعتبار د لارې سره اولئک الذين دا ها کسان دي لعنهم الله چې لعنت کړي په دې باندې الله تعالی ومن يلعن الله او آسو چلا لعنتو کی پابندی فلن تجد له نصیرا پس هرگز بتنمومی ده غد پارسوک مددگار چکل مخی اتون نازل شو آئی که بیانو شو چا اللہ تعالی شرک بالکل نماف کی او دا شرک دیر لوی گناہ دے پا اللہ بین درو جوڑول دی یهود وی چې موږ شرک نه کړی او موږ مشرکان هم نه یو نو په دې آیتونو کې یو واقعي طرف ته اشاره کی چې اے یهود تاسو وایئ چې شرک تاسو نه کړی نو تاسو چې کله مکې ته تللی وی ابو سفیان سره ملاو شوئ نو هلته بیا تاسو بوتانو ته سجدې ولې کولې او تاسو د مشرکانو د مکې والو دین ته حق دین ولې ووایئ واقعه دا شی وه چې کله غزوه بدر وشو نو کعب بن اشرف او حیی بن اخطب دا د یهودو لوی سردارانو او دواړه لوی عالمانو مو دي ځان سره او یا کسان واغستل او لاړو مکې مکرمې ته هلته د مکې سردارانو سره غمرازي وکړه چې ستاسو د بدر په میدان کې لوی لوی سرداران قتل شوي دي ایته مرسی وی اشعار وی غمونه وسره وکړو او بیا ورته وی چې موږ راغلی یو چې په شریک باندې د نبی له اسلام او د مسلمانانو خاتمه وکړو ابو سفیان ورته تاسو هیڅ پته لګی نه وی تاسو آسماني کتاب لري او پیغمبر علیه السلام آسماني کتاب لري او تاسو د مدینه منورې اوسیدونکو اصل موږ سره غداریو کې راغلی موږ بیا په باندې ورواچوي نو ابو سفیان ورته چې موږ آی پورې پتا باندې یقین او اعتماد نکو تر څو چې تا زموږ د دوه بوتانو ته سجده نه کړي مخامخ یو دوه بوتانو نو د کعب بن اشرف او حیی بن اخطب ته وی کته زموږ اعتماد حاصلول غواړي نو د دوه بوتانو ته سجده وکړه نو کعب بن اشرف او حیی بن اخطب او دغه یهودیانو دغه دوه بوتانو ته سجدې وکړې بدای په بیا یقین راغی
بیا دا ورته چې راځئ او یا 13 کسان به ستاسو شي او 13 کسان به زمونږ شي او خانه کعبې سره به نږدې ودرېږو، د خپلې سینې به د خانه کعبې دیوال سره یو ځای کړو او قسمونه به وکړو چې یو بل سره وعده خلافي به نه کړو، غداري به نه کړو، په شریکه باندې به د اسلام او د نبی علیه السلام او د مسلمانانو خلاف به مهم چلو به. دغه قسمونه خو دې وکړو چې کله دې نه دې فارغ شو نو ابو سفیان د کعب بن اشرف ته وویل چېرې موږ جاهلان او ناپوهه یو او تاسو عالمان یې او تاسو سره تورات شریف دی آسماني کتاب دی سره، دا راته وایي چې مونږ په حق باندې او که نه د نبی علیه السلام په حق باندې دی. دا ډېر شاطر انسان او شرارتي انسان دا ته فوراً نه وایي چې نه تاسو په حق باندې یې. د هغه مزید اعتماد اغستلو دپاره ابو سفیان ته وی ته ما ته خپل دین خبرې وکړه چې ستاسو دین څه دی او تاسو کم کم کارونه کوئ. ابو سفیان ورته وی چې مونږ خو ننحر للحجیج، مونږ د حاجیانو دپاره قربانۍ وکړو، علالي وکړو، پای باندې غوښې خورو، روټېګانې ولې ورکړو مونږ، او دارنګې ونسقیهم الماء، او مونږ په حاجیانو باندې اوبه څښو د زمزم او نورې اوبه، او دارنګې ونکر الضیفه، مونږ د میلمه میلمستیا کو، او نصل الرحمه، او مونږ د رشتې خیال ساتو، رشتہ دارو سره تعلق برقرار ساتو، ونعمر بیت ربنا، مونږ د بیت الله شریف تعمیر کو، آباد ساتو، کون اړیږي دوباره جوړو، خدمتونه کو، صفایي کو، ونطوف به، او مونږ د بیت الله شریف طوافونم کو، ونحنو من اهل الحرم، او مونږ د حرم خدمتګار یو، حرم کې ناس یو هر ټیمو. او چې نبی علیہ السلام چې یا خو حرم شریفم پرېښود او مکې هم پرېښود، خانه کعبې هم پرېښود، د حاجانو خدمتونه هم پرېښود او لاړو. او محمد فارق دین آبائه والحرم، او نبی علیہ السلام د خپل پلار نیکه دین هم پرېښودی او حرم شریف هم پرېښودی. نو کعب بن اشرف ورته وی انتم والله اهدى سبیلا مما علیه، قسم یو خوړه چې تاسو د نبی علیہ السلام نه زیات په هدایت باندې، ستاسو دین د هغه نه زیات برحق دی. نو الله تعالی د آیتونه نازل کړو او دې کې ډېر سخت مذمت بیان کو چې تاسو وایئ چې مونږ مشرکان هم نه یو، مونږ شرک هم نه کړی. نو دا دې دوه بوتانو ته سجده کول دا څه دی؟ عبادت دی که دا شرک دی؟ شرک نور څه ته وي؟ او دا تاسو چې راغلئ او د قریشو او د مکې والو دین ته حق دین وایي، حالانکې هغې کې ټول شرک او کفر او بتپرستي ده، هغې ته تاسو حق دین وایي او د نبی علیه السلام دین ته ناحق وایي. نو دا څه دي؟ څنګه وایي چې تاسو شرک نه کړی او څنګه تاسو وایي چې مونږ مشرکان نه یو؟ الم تر الی الذین اوتو، آیا تا نه دي کتلي؟ دې کې را تعجب معنا پرته ده، ان ډېره عجیبه خبره ده او دا خلک د کتو قابل دی چې راشي په خوله یو څه وایي او عمل بل شانتې دی. په خوله وایي چې مونږ مقدس خلک یو، پاک خلک یو، او بل خوا لګیارې بت پرستی کې او د مشرکانو دین ته حق وایي. الم تر تا نه دي کتلي الی الذین، کسانو ته اوتو نصیبا چې ورکړی شو دي ته یوه حصه من الکتاب، د کتاب نه مراد تېنه تورات شریف دی. د تورات شریف یوه حصه علم ورسره او د هغې باوجود دی په بوتانو باندې ایمان نه وړي او په شیطان باندې ایمان نه وړي. یعنې دا معلومه شوه چې صرف علم کافي نه دی. علم د معلوماتو نوم نه دی چې انسان سره ډېر معلومات وي، ډېر کتابونه ویلي، ډېر کتابونه ګوري، سره د علم به انسان لګیا به کفر او شرک بکی، لکه دا کعب بن اشرف. بس علم هغه دی چې سره د الله تعالی یره وي، خشیت وي او دنه پرهیزګاري وي، کني دا علم د انسان دپاره وبال وي. دا دې سره علم و او حالانکې آسماني کتاب ورسره و، د الله توحید اقرار یې کولو او د هغې باوجود چې کله خواهشات رالو او د نبی علیه السلام سره حسد شروع کو، نو دې حد ته راورسېدو چې سره دې چې بوتانو ته سجده کول حرام دی دې په مذهب کې مو، او بیا یې هغه دوه بوتانو ته سجده وکړه. یعنې دا خواهش پرستی او دا نفس په دې داسې غالب شو او دا حسد په دې کې دومره ډېر شو چې دې ته هم نه کتل چې یاره دې بوت ته سجده کول جایز دي.
ټیک ته ستا نبی علیہ السلام سره دشمنی ده، عداوت دی، مخالفت دی، خو د دې مطلب خدا نه کنه چې ته په خپله بت پرستی شروع کا. اوتو نصیبا من الکتاب چې دې ته ورکړی شوی یوه حصه من الکتاب د آسماني کتاب نه. یؤمنون بالجبت دی ایمان راوړي، ایمان راوړي یعنی یقین کوي او تصدیق کوي بالجبت و الطاغوت. جبت او طاغوت، دا جبت د حبشي زبان لفظ دی، دا د عربی ژبې لفظ نه دی. دا لفظ اصل کې د حبش و، خو عربی ته کنورټ شو، عربی ته منتقل شو، او دا په حبشو کې جبسو سین سره چې عربی ته راغی نو هغه سین په ځای تاش ولو جبت جوړ شو. او جبسو په حبشي زبان کې ما لا خیر فیه، هر هغه څیز ته وایي چې پای کې هېڅ قسمه خیر نه، چې خیر پکې نشته خو شر او شر شنو. او دارنګې جبت الردیء الخسیس، هغه بیکار او ناکار او رذیل څیز ته جبس ویل کېږي. چې عربی ته رایي نه جبت شو، نو مراد د جبت نه بوتان شو. نو جبت بوت ته ویل کېږي، او جبت هر هغه څیز ته وایي چې د هغې عبادت وکړی شي د الله نه ما سوا هر څوک، که د ګټې دی، که د ونې دی، او که هغه انسان دی، او که هغه حیوان دی، که هغه فرشته او که هغه بل څوک دی چې د الله نه ما سوا د هغه بندګي کېږي، عبادت کېږي، هغې ته جبت ویل کېږي. والطاغوت، دا طاغوت کې مبالغه ده، د حد نه زیات سرکشي کوونکې. طغیان نه دی، طغیان سرکشۍ ته وي، نو ډېر زیات سرکشه، او د ټول نه زیات سرکشه دا شیطان دی. د شیطان نه لوی سرکشه بل څوک نشته، نو ټول د هغه نه کم دي. نو دا طاغوت معنا ځکه موږ شیطان وکړه چې دا ډېر لوی سرکشه دی. او طاغوت نه مراد صرف شیطان هم نه دی، هر یو سرکشي کوونکی او هر یو سرکشۍ ته رابلونکی. والطاغوت، او دارنګې دیم تفسیر دام شوی دی چې د جبت نه مراد ساحر دی، او د طاغوت نه مراد کاهن دی. ساحر جادو کی، او کاهن د غیب خبرونه ورکی، سبا بدا کیږي بل بدا کیږي، اس علم سر نشتا، آسمانی علم سر نشتا، دستور نه معلومی او د حساب کتاب نه معلومی چې ستا قسمت کې دا لیکلی دی او ستا قسمت کې دا کې دواره دي، ستا سیاره پلانکي ځای کې روانه ده، په پلانکي برج کې ده. خیالي خبرې، هوایی خبرې، بی بنیاده خبرې، دې ته کهانت وایي. نو بالجبت و الطاغوت، په ساحر او په کاهن باندې، او یا بالجبت و الطاغوت، په بوتانو او په شیطان باندې. نو چې دی په شیطان باندې ایمان نه وړي او په بوتانو باندې ایمان نه وړي، نو څنګه دی وایي چې موږ مشرکان هم نه یو، موږ شرک هم نه کړی. د دې وجې نه دنیا کې چې څومره باطلې فرقې دي چې د هغې بنیاد وګورئ، نه به جاهل انسان ني، هغه سره به څه نه څه علم خامخا وي. د سره د علمه د باطلو فرقو بنیاد ګرځېدلی دی. نه صرف په علم باندې اکتفا نه پکارو، که علم سره د الله تعالی یره او خشیت نو ښه دی، او که د علم سره د الله تعالی خشیت او یره نه وه که نه، نو دا علم به د ګمراهۍ ذریعه ګرځي. دا څومره باطلې فرقې چې نومونه یې اخلي، د دې بنیاد یو بهترین عالم د زمانې محققي، ولیکن اب دنیا غالبه شوي، خواهش پرستی پاکې سوا شوي، نو سره د علم هغه د باطلو فرقو بنیاد ګرځېدلی دی. د قریبه زمانه کې دا اکبر بادشاه چې و، اکبر بادشاه په خپله ګمراه نو دی ګمراه کړی دی، او د ګمراه کوونکي یو پلار او دو زامنو. ملا مبارک او پلارو بهترین عالم ملا مبارک او د زمانې محقق عالمو، او دا دو زامن ابوالفضل فیضی، دا پلار او دواړه زامن د کمال د ټاپ عالمانو. خو لیکن د اکبر بادشاه د ګمراهۍ ذریعه دا درې واړه ګرځېدلی دي، او د دین الهي جوړونکي دا پلار او دا دواړه زامن دي. نو دا نه چې علم ورسره نه و، هر څه ورسره و، لیکن الله یره په کړه کې نه وه. د ګمراهۍ او د دین الهي بنیاد ګرځېدونکي دا درې واړه وشو. دلته هم دا چې عکاب بن اشرف او حیي بن اخطب دا نه چې علم ورسره نه و،
د تورات علم وسره او هر څه وسره موجود و، ولیکن دا خواهش پرستی ناشنا شی دی. دا چې په انسان باندې غالب شي، بیا حق تم نه ګوري، بیا به حق ته باطل وي، باطل ته به حق وي، د حق به خلاف ورزي کوي، د پیغمبر به خلاف ورزي کوي، بوتانو ته به سجدې کوي. د دې وجې نه د فتنو نه امان غوښتل شوی دی چې انسان دعا کوي چې خدای ما د فتنو ذریعو نه ګرځي او ما د ګمراهۍ سبب او ذریعو نه ګرځي. وجعلنا سببا لمن اهتدى، دا دعا پکار ده. اللهم اهدنا واهد بنا، الله مونږ ته په خپل هدایت وکړي او زمونږ په ذریعه سره خلکو ته هدایت وکړي او مونږ د هدایت ذریعه وګرځي. نو مطلب یې څه شو؟ مونږ هم د ګمراهۍ نه وساتي، مونږ د ګمراهۍ د ذریعې نه وګرځي چې مونږ د ګمراهۍ ذریعه ونه ګرځو او د بل چا د ګمراه کېدو مونږ سبب ونه ګرځو. نو دلته دا مشرک دا کعب بن اشرف او حیی بن اخطب سره د علم بوتانو ته سجدې وکړي او د قریشو دین ته حکم وي. ويقولون دی وای للذین کسانو بارکه کفروا چې کفر یې کړی دی، للذین کفروا بعد مکه مکرمه خلق دی، ابو سفیان او دای ملګری دي. هؤلاء دا کافران اهدا پډیر هدایت باندې دي، من الذین دا کسانونا آمنو چې مان وروړي دي. من الذین آمنون مراد نبی علیہ السلام او صحابه دي. ودا مکی والے چې دي ودا د مدینی والو نه زیات په هدایت باندې دي. سبیلن په اعتبار د لارې سره وستاسو لار ډیره برحق ده، تاسو په هدایت باندې ودا د حرم شریف خدمت کوي او آبادوي، حاجانو ته اوبه ورکوي، روټیګانې ورکوي، صله رحمي کوي، میلمستیا کوي. دا خبرې ښې دي. او دی ورته ونه چې شرکم کوي. 360 بوتانو په خانه کعبه کې دننه یې ښودلي، څاروي چې حلالوي نو ته کې خانه کعبې په ویښ کې حلال کړي او دارنګې د بوتانو په نوم باندې څاروي پرېږدئ. دا خبرو ذکر وکړي، دا مه کوئ دا کارونه. صرف هغه یو څو خبرې بیان کړي یا دا خبرې ډېرې ښې دي او ستاسو دینو ډېر ښه دین دی د نبي علیه السلام مقابله کې. اولئک الذین دا کسان دي، اولئکه کې اشاره چې کېږي نو په یو انسان کې چې کوم صفات وي که ناکاره وي او که ښه وي هغه پکې مرادي. دغه خلکو یعنې دغه صفتونو والا خلکو الذین کسان دي لعنهم الله چې لعنت کړی دی په دې باندې الله تعالی. الله په دې لعنت وکړو، لعنت پې نه کینو چې سره د علم دا کارونه یو سړي کی نو په دې باندې الله تعالی لعنت وکړو. او لعنت نه مراد الله د رحمت نه لرې کېدل دي. الله دې خپل رحمت نه لرې کړو په دنیا کې مو په آخرت کې مو. ومن یلعن الله، او ها څوک چې لعنت وکړي الله تعالی، الله چې په چا باندې لعنت وکړي که نه نو نه دې په دنیا کې بچ کېدی شي او نه په آخرت کې بچ کېدی شي. فلن تجد له نصیرا، پس هرګز به ته نه مومي د ده دپاره څوک مددګار، هېڅ مدد کوونکی به نه په دنیا کې هم نه او په آخرت کې به هم نه. همدغه شانو شوه دا کعب بن اشرف په دنیا کې مردار شو. نبی علیہ السلام وی ما ور د کعب بن اشرف نه سو خلاص کی. د دې ظالم په دې مدینه منوره کې یو خپله کله وه د مدینې منورې نه بارو او دې باندې تناستو بلا شي کمرې جوړې کړې او مېلمانه به راتلو. ټولې سازشونه او منصوبې به د په دې کله کې جوړې د اسلام خلاف و. نبی علیہ السلام یاره ادنه ما سو خلاص کی. بس یو صحابي ورغی او کعب بن اشرف نے سر قلم کو. دا کله اوس موجوده مدینه منوره کې ځمکې سره هموار شوي کندرات موجود دي. حیی بن اخطب دی د خیبر په موقع باندې مردار شو. دا د صفیه رضی الله تعالی عنها پلار دی. صفیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام په نکاح کې رااله او پلار چې کوم مردار شو. دارنګه نور چې کوم یهودو اکثر یا مردار شو، قتل شو او یا جلاوطن شو یا قیدیان شو. دا د دنیا عذاب او په آخرت کې هو چې کوم عذاب دی الله تعالی بیان کړی دی. اوس مسله دا ده چې لعنت په یو معین شخص باندې به نه وي، په مسلمان باندې به لعنت بالکل نه وي. په هېڅ یو مسلمان باندې که هر څومره ګناهګار شو خو په مسلمان باندې لعنت نشي ویلی. دا بعضې زنانه خپل ځان باندې لعنت وي، په خپل اولاد باندې دا حرام دي لعنت ویلو.
حدیث کې راځي چې کله یو انسان چا باندې لعنت وي نو د لعنت دا کلمه اوچته شي، اسمان ته لړل شي، نو د اسمان دروازې دې ته بندې شي، برې نه پریږدي، دا کلمه واپس راشي. نو ځمکه کې چې ته ننوځي نو ځمکه هم نه قبلي، نو چې هېڅوک هم میلاو نه شي دا چې چا لعنت ویلی دی که نه د ده په دې سر باندې په خپله را پرېوځي، نو دې د الله تعالی د رحمت نه لرې شي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا البذی. مؤمن کې درې خبرې نشي کېدی. یو طعان تنقید کوونکې، اعتراضات کوونکې، بیجا تنقید او بیجا اعتراضات کولو، د چا په نسب باندې د چا په حسب باندې طعن کولو، دا د مؤمن شان نه دی. ولا باللعان، مؤمن به لعنت نه وایي، دیو په چا باندې په خپل ځان او نه په چا لعنت وایي. مونږ خلک چې په غوسه کې راشو نو په هر څه لعنت وایو، په کور باندې لعنت وایو، په سورلی باندې لعنت وایو، په غلام باندې، په نوکر باندې، په هر څه په خپل ځان باندې وایو، دا مکمل حرام د مؤمن شان نه دی. ولل بذی، بذی فحش گفتگو کوونکې، مؤمن به د بې حیا خبرې نه کوي، مؤمن به هر ټایم باوقار اوسیږي، مهذب انداز کې، په یو خامخا په یو ښکلي ماحول کې به دې اوسیږي. د ده له خولې نه به پسې خبرې، بېکار خبرې، د بې حیا خبرې، د خپل شان مطابق نه پرېوتې خبرې به دې چرم نه کوي. مذاق او کولی شي خو په سنجیده ماحول کې. نبی علیه السلام مذاق هم کړی دی لیکن حق خبره کړې ده، د بې حیا خبرې نه دي کړي، دا د مؤمن شان نه دی. په یو کافر باندې لعنت نشي ویلی، هغه کافر به لعنت وی چې دا خاتمه په کفر باندې وشوه، لکه ابو جهل شو، فرعون شو، پای باندې لعنت ویلی شي. او یو کافر مړ شو او دا د خاتمه بالکفر پته لګي نه، نو په باندې لعنت نشي ویلی. عمومي ویلی شي چې په کافرانو دی الله تعالی لعنت ویلی شي په کافرانو باندې، خو یو معین کافر ټارګټ کولی نشي په لعنت باندې. دارنګې په ګناهونو باندې په ګناهګار باندې لعنت ویلی شي، په دروغجن د الله تعالی لعنتي. دارنګې په بې حیا خلکو د الله تعالی لعنت داسې ویلی شي، خو یو مؤمن مسلمان چې معین کې په باندې لعنت نشي ویلی. آیتانې دي کتنې هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دي ته یو لوی حصه د کتاب نه، دی ایمان نوړي په بوتانو او په شیطان باندې، او وایي دي دا کسانو باره کې چې کفر یې کړی دی، دا کسان چې دي ډېر په هدایت باندې دا کسان نه چې ایمان یې وروړی دی په اعتبار د لارې سره، دا هغه کسان دي چې لعنت کړی دی په دې باندې الله تعالی، او ها څوک چې الله لعنت وکړي په هغه، پس هرګې به ته نه مومي د هغه لپاره څوک مددګار. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أم لهم نصيب، آیشته دی د دې دپاره څه حصه، من الملک د بادشاهینا، فایزن په دا وخت کې لا یؤتون الناس، دی بنو ورکړي خلکو ته، نکیرن ذره برابر یو څیز، ام یحسدون الناس، آیا دی بلکې دی حسد کوي خلکو سره، علی ما په هغه باندې آتاهم الله چې الله تعالی ورکړي دي دی ته، من فضله د فضل خپلنا، فقد آتینا پس یقینا ورکړو مونږه آل ابراهیم خاندان د ابراهیم علیه السلام ته، الکتاب کتاب، والحکمت او پیغمبری، وآتیناهم ملکا عظیما او ورکړو مونږه دی ته بادشاهی لویا، فمنهم پس بعضې د دینا، من ها څوکو آمن به چې ایمان یې روړو په دې باندې، ومنهم او بعضې د دینا، من ها څوکو صد عنه چې دی منې شه د دینا، وکفا بجهنم او کافی دی جهنم
سعیرا اور بل کړی شوی. په دې مخکې آیتونو کې د یهودو د جهالت بیان شو چې دا داسې جاهلان دي چې سره د علم او سره د آسماني کتاب د پیروکارو دی لاړو بوتانو ته سجدې وکړي او د مکې والو دین ته حق دین وي. په دې آیتونو کې د یهودو دوه مزید مذمتونه بیاني چې دا بخیلان دي او دا حاسدین دي. دی نبی علیہ السلام سره مسلمانانو سره حسد کی ځکه ایمان نه وروړي او د نبی علیہ السلام تصدیق نه کی. او دیم دا بخیلان دي کې بخل دی. الله تعالی چې ردینه نبوت واغسته او بادشاہي واغسته دا غي وجه دا چې دی کې بخل دی او بخیل الله تعالی خپل فضل او خپل نعمت نه ورکی. ټیک تا د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه پیغمبري او بادشاہي په یهودو کې را روانه وه. او چې کله دا یهود چې دی سرکشه شو او دی نااهله شو الله ته پیغمبري واغسته او الله ته بادشاہي واغسته او الله تعالی اوس بنی اسماعیل کې نبی علیہ السلام ته منتقل کړه. نو دی بخیلان دي ځکه ته الله تعالی دا بادشاہي او پیغمبري تی واغسته. د ابراهیم علیہ السلام اته زامنو دا دوه مشهور دي اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او دا نور چې دا غیر مشهور دي مدین او مدائن او نورو. پدې کې دا اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام مشهور پیغمبران دي. د اسحاق علیہ السلام زیو یعقوب علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام لقب اسرائیل دی. بنی اسرائیل ته بنی اسرائیل ځکه چې دا د یعقوب علیہ السلام اولاد دی. او بیا د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې ټول پیغمبران بیا راغلي دي. یوسف علیہ السلام پیغمبر شو، د یوسف علیہ السلام نه بعد بیا تر عیسی علیہ السلام پورې دا ټول د یعقوب علیہ السلام اولاد دی. بیا الله تعالی د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې اخیره کې الله تعالی نبی علیہ السلام پیغمبر وګرځو. نو په بنی اسماعیل کې بل پیغمبر نو راغلی، دا صرف نبی علیہ السلام پکې راغی. بنی اسرائیل کې نبوت مو او خلافت او حکومت مو د یعقوب علیہ السلام نه بعد چې کم پیغمبران راغلي دي نو دې کې بعضې پیغمبرانو مو او بادشاهان او خلیفګانو مو، لکه یوسف علیہ السلام پیغمبر هم دی او بادشاه هم دی. داود علیہ السلام پیغمبر هم دی، بادشاہ او خلیفه هم دی. او سره آسمانی کتاب انجیل شریف زبور شریف هم دی. دارنګې سلیمان علیہ السلام بادشاہ هم دی، پیغمبر هم دی. او بیا دغه بادشاہي هو مثالی بادشاہي وه چې داسې په دنیا کې هیڅ چاته د سلیمان علیہ السلام نه مخکې او د سلیمان علیہ السلام نه بعد داسې بادشاہي په دنیا کې چاته هم نه ملو شوی چې د یو انسان بادشاہي په ځمکه باندې وي، په انسانانو باندې وي، په حیواناتو باندې وي، په جناتو باندې وي او په هوا باندې وي. داسې بادشاہي د دنیا په تاریخ کې د آدم علیہ السلام په اولاد کې چاته هم نه ملو شوی چې کوم الله تعالی سلیمان علیہ السلام ته ورکړی وه. سلیمان علیہ السلام د بنی اسرائیلو نه دی، دا د الله تعالی فضل په دې باندې. نو دې یهودو یو قسم دا خپل حق ګڼو چې که نبی راځي خو په یعقوب علیہ السلام په اولاد کې وي او که بادشاہي او حکومت ملاویږي نو دا به د یعقوب علیہ السلام د اولاد کې، بل چاته د بادشاهي او بل چاته د پیغمبرۍ څه حق نشته. حالانکه دا خو د الله فضل دی، د الله مهرباني چې چاله ورکي. دا خو نه چې دا غني خاندانی او نسبی خبرې دي. کله چې الله جل شانه پیغمبر علیہ السلام ته نبوت ورکو او نبی علیہ السلام د بنی اسرائیل نه دی، د اسماعیل علیہ السلام د اولاد نه دی، بدی حسد واغستلو چې دا نبوت او نبی علیہ السلام ته ولې میلو شو. او ظاهر خبره چې نبوت نبی علیہ السلام تراغی نو خلافت او بادشاہت هم نبی علیہ السلام تراغی، دواړه نعمتونه نبی علیہ السلام ته منتقل شو او د نبی علیہ السلام امت ته. نو دی په دې خبره باندې حسد شروع کو او د حسد د وجې نه دی د نبی علیہ السلام تکذیب وکړو، انکار وکړو. حالانکه کدی د انصاف نه کار اغستې وي نو نبی علیہ السلام خو هم د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې دی. څنګه چې دا ټول د ابراهیم علیہ السلام اولاد دي نو نبی علیہ السلام هم د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې دی. اسماعیل علیہ السلام ولې څوک
د ابراهیم علیه السلام مشري زوی نو، اسحاق علیه السلام خو کشر دی د اسماعیل علیه السلام نه، نو بیا ولې حسد پکار دی؟ پیغمبري څه د ابراهیم علیه السلام نه بل چاته خو نه منتقل شوی، نه عجمو ته راغلی ده، نه مشرق ته تللی را، نه مغرب ته، نه شمال ته، نه جنوب ته. هغه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې نبوت را روان دی او را روان دی، نو حسد ولې پکار دی؟ اول خدا چې نبوت او پیغمبري د الله تعالی فضل دی، او چې الله تعالی څوک هم نبی جوړ کړي ټوله دنیا به مني چې دا نبی دی، دا باندې چې دا د کم قوم نه دی، دا د کم نسب نه دی، دا د کم خاندان نه دی، ستا دې خبرو سره څه کار دی؟ نبی خو الله تعالی جوړي. د دې دعوه کول چې دا نبی نه دی، گویا کې نعوذ بالله الله نه غلط شو او غلط انسان ته غني نبوت ورکو. دا دعوه څوک کولی شي؟ هیڅوک هم نشي کولی. نو د آیاتونو کې د یهودو حسد او بخل بیاني چې دا د حد نه زیات بخیلان دي او د حد نه زیات حسد کوونکي دي، او بخل او حسد ناکاره مرضونه دي چې په چا کې راشي، او دا په دې کې راغلي دي. ام لهم نصیب، دا ام په معنی بلکې، خو په معنا د لیس سره. ام لهم نصیب، آیشتر دی لپاره حصہ من الملک د بادشاهۍ نه، آیا د بادشاهۍ څه اختیار او څه حصه دي سره شته؟ آیا دا د دې په اختیار کې ده چې بادشاهي به چاته میلاویږي او چاته به ورکو؟ نو دا اختیار دي ته نشته. بادشاهي د الله تعالی نعمت او د الله تعالی فضل دی. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، نو سوای تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. دا خو الله تعالی بادشاہ دی، چاله بادشاہي ورکی او چانه بادشاہي علی. اره بادشاہي د عزت علامت نه دی، کما بادشاہي اره بادشاہي د الله تعالی د عزت او د الله تعالی د نعمت علامت نه دی. ورنه بادشاہ فرعون هم تیر شوی دی او بادشاہ نمرود هم تیر شوی دی، هغه د عزت او د الله تعالی نعمت نو دی د پاره. هغه بادشاہي چې د الله د حکم د الله تعالی حاکم وګڼي او د الله تعالی د حکم مطابق رعایا او سره انصاف کې، نو هغه بادشاہي د الله تعالی ډیر لوی نعمت دی. ځکه د یو بادشاہ ثواب چې دی دا د ټول ملک د افرادو برابر ثوابي. په پاکستان کې چې 22 کروڑ آبادی ده، نو یو بادشاہ ته د 22 کروڑ د منځونو برابر اجر ملاويږي. ځکه دا انصاف پسند دی، د دروځ نه پورا ملک انصاف شروع دی، پورا ملک امن او امان دی. دا امن او امان دراوستره دی، سبب او ذریعہ ګرځیدل دی د تمام انسانانو د نفلی عبادت برابر اجر الله پاک او بادشاہ ته ورکی. دا ډیر لوی د الله تعالی نعمت ته هو چې نعمت سړی صحیح استعمال کړي راغی. دا بادشاہ اجر ډیر زیات دی، او په شرط دی چې بادشاہ بادشاہي. ام لهم نصیب، آیشته دی لپاره حصہ من الملک د بادشاهۍ نه، آیا د بادشاهۍ حصہ دي سرشته، سه اختیار او سرشته؟ نو قرآن ویل خو سره اختیار شته نه، خو کدی سره لګونته کې اختیار هم وکنه، دا داسې بخیلان دي چې چاته به هیڅ هم نه ورکړي. فیدن پس په دغه وخت کې یعنې کدی سره اختیار وي، لا یؤتون الناس، دی به نه ورکړي خلکو ته. د خلکو نه مراد اس یو تن ته مو، نه خپلو ته نه پردو ته. او یا د الناس نه مراد فقرا او غریبانان دي، او یا د الناس نه مراد نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام تابعداري کوونکي دي. نکیرا، نکیر اصل کې د کجوري د اډو کې په دې املا باندې نری وانته کې سوري وي، د دین د کجوري داونه راخیږي. دا اډو کې چې پزماګه کې واچي ای ته بیا وبو واچي دا یو هفته پس پوس شي، بیا دغه نری تل نه دغه نری سوري نه بیا د کجوري داونه تیغ راخیږي. ای طالبه کې نکیر وایي، نو هغه سونه معمولی او ذره وي، نو نکیره د ذره برابر یو سیز بم دی چاته نو ورکړي. لویا ایسه هډه غټه خبره ده، لیکن دی بچاته معمولی سنو ورکړي، دا دونه بخیلان دي او دونه شومان دي. نکیر نه مراد معمولی سیز وي. د مرغه دی مخو کې ته منکار وای، منکار دې ته منکار ځکه دی یو سیز کني نو پای کې سوري کی. نو نکیرو په معنا د منکور سره سوري کړی شوی، چې ونه کې خرپو کې سوریو کې په دیوال کې خرپ یا سوریو کې ته نکیر ویل کېږي.
نو نکیر په معنا د منکور سره سورې کړی شوی نه معمولی د سوري برابر هم دي چاته سنو ورکړي. دې آیت نه دا خبره معلومه شوه بادشاه هغه بادشاهوي چې هغه خزانې جمع کي نه او ځان له نه راکړي، هغه په رعایاو باندې تقسیم کړي، د غریبانانو، د مسکینانو، د یتیمانانو، د کونډو او د بیروزګارو وظایف هغه مقرر کړي، حقدار ته حق ورکړي. دا د بادشاه صفت دی. نو بادشاه به ځان ته هر څه نه راجمع کړي او نه په خپلو خواهشاتو باندې او د خپلو سهولیاتو باندې مال لګي. دا امانت د پوره قومو، د دې اختیار بادشاه سره هم نه چې خپل ځان دپاره استعمال کړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څنګه خلیفه شو نو سحر یې د کپړې یو پڼ واغست او بازار ته روان شو. لاره کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه را روان وي. حضرت کوم ها روانې وي؟ سبا کوم خپلو بچو له بس انتظام نه کوم سو. هغوی ورته چې ته بازار کې انتظامات کې نو د ملک به څه کېږي، د خلکو به څه کېږي، بیا فیصلې به څوک کوي؟ زه به څه کومه؟ وي راځه تاله مونږه ماهانه مشاهره و مقرر کو تنخوا. او بیا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه صحابه کېناستو او د هغه دپاره تنخوا مقرر کړه 15 درهم یا 6 درهمه. او بیا یو پیرا ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیبي وه، د هغې خوږ څیز تړه شوی و، د هغې لپاره معمولي پیسې بچ کولې د دغه تنخوا نه. او چې کله څو میاشتې کې جمع شوې نو خاوند ته وایي چې یاره اړه مې غواړي چې دا پلانکې شی وخورو، دا پیسې ما د هغې نه جمع کړي دي. هغه ورته وایي دې نه معلومه دا شوه چې دا پیسې سیوا دي، په تنخوا کې دا مونږ سیوا اخلو، نو دا خلیفه بیت المال ته به واپس جمع کړو. او بیا چې وفات کېدو نو وصیت یې وکړو چې ما د 2 کالو څونه تنخواګانې اخیستې دي او څونه مراعات ما حاصل کړي دا واپس بیت المال کې جمع کړي. عمر فاروق رضی الله عنه وایي مونږ ته ډېره ګرانه کړه، تا خو الله تعالی لوی مقام درکړو، قناعت او الله تعالی تقوا درکړې، مونږ به څه کوو، مونږ به تا ته ګورو او هغه شانو ګزاره به مونږ ونه کړی شو. نو بادشاهت او خزانه د بادشاه په اختیار کې نه چې تقسیموه چې څه کوې نو نه کوانو. 65 په جنگ کې دغه خوب ولیدو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې فرشتې به راځي او د 71 په جنگ کې چې وزن بار سکوبه او دا هغه دوارو بادشاه چې هغه 40 کنال ځمکه قیمتي ځمکه چې د خوب په بنیاد باندې هغه له ورکړه. دونه اختیارات بادشاهانو الله تعالی ورکړي دي، لګیا صرف په خوب باندې 40 کنال تقسیموه. بهر حالو فیدن لا یؤتون الناس نکیرا، بادشاہ هغه په کار دی چې عمومي طور باندې هر چا سره یو شانتي سلوک کی هر چا له ورکي با. نو دی لکه الله تعالی بادشاہي ورکړي وي نو دی بچاله یو ذره برابر سنو ورکړي. لا یؤتون الناس دی ونو ورکړي خلق ته نکیرن د ذره برابر. ام یحسدون الناس بلکې دی حسد کوي خلق سره. دی الناس د مراد نبی علیہ السلام نه او د نبی علیہ السلام امت ته. دی نبی علیہ السلام سره او صحابو سره حسد کی، د حسد د وجه نه دی ایمان نه وروړي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی اهل کتاب وی چې نبی علیہ السلام وی چې مال الله تعالی دا مقام او دا مرتبه را کړی دا، او بل طرف ته 9 بیبیانی کړی دي، 9 ودونه کړی دي. نو یو طرف ته چې زه امام الانبیاء یم او دا مقام دی زما، اول حال اګیارې 9 ودونه کړي دي. وی دا دواړه خبرې څنګه جمع کېدی شي؟ الله تعالی آیت نازل کو چې دا خو عجیبه خبره نه ده. د نبی علیہ السلام نه مخکې بلا پیغمبران تیر شوي دي، هغوی ودونه کړي دي. داود علیه السلام چې یو روایت مطابق او یا ودونه کړي وو، بل روایت مراد 100 ودونه کړي دي او 100 یې وینځې وي. سلیمان علیه السلام 300 ودونه کړي دي او 200 یې وینځې دي. په هغې خو تاسو اعتراض ونه کړو چې دا ولې دونه شوي دي. ابراهیم علیه السلام تقریبا 15 ودونه کړي دي، په هغې باندې چا اعتراض کړی؟ اعتراض هر چا ته حاصل دی. نو تاسو ولې په دې باندې اعتراض کوئ؟ ام یحسدون الناس بلکې دی حسد کوي خلکو سره. علی ما آتاهم الله من فضله په هغه څه باندې چې الله ورکړي دي ته د فضل خپلنا. او فضل نه مراد نبوت ته او د امام الانبیاء دا درجه ده.
حسد دې ته وایي چې چا باندې الله تعالی یو نعمت کړي که د دنیا یو که د آخرت او ته دا آرزو کې چې دا نعمت د دن الله تعالی والی چې موږ ته پښتو کې ناسودي وایو په دې مې نه دی سود او چې ردنې والی نو که ما ته میلو شي او که میلو نه شي خو چې ردنې خدای پاک والی دې ته حسد وي او دا حرام دی. اصل کې حاسد چې دی گویا کې د الله تعالی په تقسیم باندې اعتراض کی چې الله د نعمت مستحق دا پلان کینو دا خو زوما تاغله ول ورک مال را کول پکارو دا د الله تعالی په تقسیم باندې اعتراض کول دي ځکه دا حسد حرام دی. نبی علیہ السلام فرمای ایاکم الحسد د حسد نه ګورځانو ساتي دغه چې حسد چې دی فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وې دا حسد دا نیکه داسې سوځي لکه څنګه چې اور دا لرګي سوځي. لومبني ګناه چې په اسمانونو کې وشو هغه حسد چې ابلیس چې د هغه آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه او لومبني ګناه چې په ځمکه باندې وشو هغه حسد دی. قابیل ورو لګېدو خپل ورور حابیل سره حسد کو نه قتل کو. دا حسد داسې یو مرض دی چې دا نیکه ختمی د الله په تقسیم باندې اعتراض کی. نبی علیہ السلام فرمایي وی دب الیکم داء الامم قبلکم وی د مخکنو امتونو نه یو بیماری په تاسو کې راغلی ده دا بیماری مخکې امتونو کې مو او دا تاسو تم رو رسیده. وی دب الیکم داء الامم قبلکم وی هغه کوم وی الحسد حسد دی دا حسد مخکنو امتونو کې مو او دا تاسو تم راغی. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي وی والبغضاء د حسد بنیاد دا دغه شي نفرت شي چې ستا چا سره نفرت پیدا شو ته وسه بیا حسد کې چې دشمنی کړه پیدا هي ستا چا سره. نبی علیہ السلام فرمایي چې والبغضاء هي الحالقه چا سره بغض مساته چا سره کینه مساته وې دا کدا کینه چې را دا صفا کون کې دا وې دا وختنه صفا کی. نبی علیہ السلام فرمایي لا اقول تحلق الشعر زدانه ما چې دا کینه چې دا وخته د سر نه صفا کی وی زویما ولکن تهلك الدین دا د انسان نه دین صفا کی. دا کینه او دا حسد داسې ناکاره مرض دی چې سړی پویم نی او د انسان نه نیکه مکمل ختم شوي او اکثر سړی په دشمنی کې دی حد ته ورسی چې اکثر د ایمان نه بیا پاک شوي. نو حسد حرام دی بغض حرام دی بلکې هر چا باندې خوشاليږي د الله فضل دی به شکر دی چې الله پاک دره د نعمت ورکړي دی. علامه آتاهم الله په سوچ الله تعالی ورکړي دی تا من فضله د فضل خپل نه چې نبوت ته فقد آتینا پس یقینا ورکړو مونږه. حسد ولې پکار دی؟ نبی علیہ السلام ته یوازې نبوت او بادشاہت ملو شو ولې نبی علیہ السلام مخکې الله تعالی نور خلق له د نبوت او د خلافت نه ورکړي سو. فقد آتینا پس یقین ورکړو مونږه آل ابراهیم اولاد ابراهیم علیہ السلام ته الکتاب کتاب. ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې بلاشی کتابونه تورات او زبور او انجیل او بلا صحیفه والحکمت حکمت معنا فهم د کتاب او سمجھ د کتاب او دانشمندی ته وی یا د حکمت نه مراد نبوت او پیغمبري ده. وآتیناهم اور کړو مونږ دیتا ملک عظیما بادشاہی لویا لوی بادشاہی الله تعالی. یوسف علیہ السلام د پورا مصر بادشاہ، داؤد علیہ السلام پورا خلیفہ، سلیمان علیہ السلام بادشاہ و خلیفہ، یوشع بن نون دالوی بادشاہ و خلیفہ، نور بنا حضرات راغلی دی چا بادشاہانو او دا د ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې وو. نو دا نبی علیہ السلام ولې څوک دی؟ دا د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې ولې نه دی سو؟ اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې دی کنه. نو د ابراهیم علیہ السلام یو اولاد ته چې نبوت او خلافت ملاویږي او دی بل ته ملو شنو په دې کې څه قباحت دی او څه حسد پکار دی. فمنهم من آمن پس بادر دینا سوکو آمن به چې ایمان ورو پای باندې به ضمیر دی کتاب او حکمت تراجه دی. آیت مطلب دا دی ته ابراهیم علیہ السلام نه بعد چې کوم پیغمبران راتلو پای کوم داسې خلک او چې هغه پای پیغمبرانو باندې ایمان وروړو او بعد وکي ایمان ورونړو او دا شان د نبی علیہ السلام په زمانه کې بعد خلکو ایمان وروړو بعد خلکو ورونړو
په دې یهودو کې لکه عبدالله بن سلام رضی الله عنه، عدی بن حاتم رضی الله عنه او نور صحابه شو ایمان وروړو او ډېرو خلکو ایمان ورونړو. فمنهم پس بعضې ردینا دې کې تسلی د نبی علیه السلام ته چې وګوره د هر یو نبي په دور کې خلک په دوه ډلې او دوه قسمه، څه خلکو نبي ومنو څه خلکو نه منو. نو که ستا په دور کې هم داسې وشو نو داسې نوې خبر نه ده، دا نه چې تا کې څه قصور دی، ستا په دعوت کې څه قصور دی، نه دا مخکې نه دا ترتیب را روان دی، څه خلک مني او څه خلک نه مني. فمنهم پس بعضې ردینا من ها څوک آمن به چې ایمان یې وروړو په دا کتاب باندې او په دا پیغمبرۍ باندې. ومنهم من صد عنه او بعضې ردینا څوک صد عنه، صد من ځان منې کولو، مصدر سدود النادي ځان منې کو عنه د دینه په دا کتاب باندې په دا پیغمبر باندې ایمان وروړو، په تا باندې بعضې خلک به ایمان نه وروړي. وکفا بجهنم او کافی د جهنم، دا وعید دی، اختیار نه دی چې څوک ایمان نه وړي او څوک نه مني، دا چا خپله خوښه نه ده، دا په دنیا کې دا چا خپله خوښه ورځ را روانه ده چې چا ونه منو سزا به ورته میلاویږي. وکفا بجهنم او کافی د جهنم سعیرن اور بل کړی شوی، دا سعیرن په معنا د مسعورتن علیهم، د جهنم اور د دنیا په اور مه قیاس کوئ چې اور به کمزوري شي یا مړ به شي. د جهنم اور کمیږي نه، مړ کېږي نه، کمزوري کېږي نه، هغه بار بار بل کړی شوی دی او بار بار بل کړی شوی دی، هغه اوس نه مړ کېږي او نه کمیږي، بلکې هغه روزانه به نوې نوې ټایم باندې او بیا نوې نوې کېږي به. سعیرن اور بل کړی شوی، هغه د دې لپاره کافي دی چې کوم خلکو ونه مني. آیشتره دې لپاره یوه حصه بادشاهینا، پس په دا وخت کې دی ونه ورکړې خلکو ته ذره برابر یو سیدو، بلکې دی حسد کوي خلکو سره په هغه څه چې الله تعالی ورکړي دي ته د مهربانۍ خپلې نه. پس یقین ورکړو مونږه اولاد ابراهیم علیه السلام ته کتاب او پیغمبري او ورکړو مونږ دې ته بادشاهي لویه. پس بعض ردینا څوک چې ایمان یې وروړو پای باندې او بعض ردینا څوک چې منه شو د هغې نه او کافي د جهنم اور بل کړی شوی.